بسم الله الرحمن الرحيم وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فذلك ألقى السامرين فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي فلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم وما أعجلك أو كم استعجلتك عن قومك تخبر قولنا يا موسى عليه السلام قال وموسى عليه السلام أولئك أفيدني على أثري ما قسي وعجلت إليك وما جدتك استغفرت ربي إذا ربا لترضى لترادشي قال فغير الله فإنا استشكرك قد فتنا فأسميت واجول قومك استاقوا من ذلك كان بعد وأضلهم السامري أو فأخذ إلى السامري فرجع موسى فاستغفر موسى عليه السلام إلى قومه والقوم ردان أسفا فأسكي محسوسا قال يا قوم لما قوم ألم يعدكم ربكم أي وعدا وكري ناصر استعصوا وعدا حسنا خوالا أفطال عليكم أي تشرب تعصباني العهد زمانا أم أردتم يا تعصبواري أن يحل عليكم براشي بتعصباني غضب من ربكم وسأستعصب ربك ربنا فأخلفتم موعدي تاسو مخالفة زمان وادي قالوا ذيكوهل ما أخلفنا مخالفة ذكره موعدك استاد وادي بملكنا فاقبل اختيار سرا ولكننا مؤمنا لكن بعدي بار برشويدي أوزارا رجنا من زينة القوم تتعلون قول فرعون فقذفناها مقدار الضوء فكذلك يد غشا ألقى السامري وغرد والسامري فأخرج لهم فاسرابي بستدل معنا عجلا يوسقي جسدا يوجسا له خوار يغيب نواف وقالوا فاستيقوين هذا إلهكم نستعص معبودين وإله موسى أو معبود موسى عليه السلام فنسي فاستهي كعينه ولا يرون أيدين قتل ألا يرجعوا
هغه نه واپس کوي الیهم قولا دیتا دی جواب ولا یملک لهم او اختیار نه لري دی لپاره ضرر نقصان ولا نفع او نه د فایدې. بسم الله الرحمن الرحیم. موسی علیہ السلام او بنی اسرائیل چې کله د فرعون نه محفوظ شو او فرعون الله تبارک وتعالى غرق او موسی علیہ السلام او بنی اسرائیل او نجات کومندو نو مخکې په دې باندې ډېر واقعات راغلي. یو واقعا قرآن مجید کې دا هغه راغلی ده چې دوی د دریاب نه بعد یو قوم باندې تېر شول. هغه قوم د بوتانو عبادت کوله. دوی موسی علیہ السلام ته وویل چې ای موسی علیہ السلام وګوره د دوی یو خدای شته بت شته او ځان ته مخې ته ایښی دی او د هغه عبادت کوي نو ته مونږ ته داسې یو بت جوړ کړه. موسی علیہ السلام غصه شو. ظالمان انکم قوم تجهلون، تاسو خو جاهلان او تاسو باندې غټې بت پرستۍ نه راخلاص کړئ. فرعون تاسو باندې خدمتونه کول او چې څه به درته وي هغه به تاسو کول. تاسو اوس چې کوم دی نو بیا بت پرستي هغه غواړئ چونکې د دې ذهن غلام. بني اسرائیل اوس چې څومره اسرائیل او یهود دي دا ټول ذهنن غلامان دي. ذهنن غلامان دي. دا اسرائیل چې څومره دي د دې ځان نه مستقل حکومت نه راغلی. دوی د بل د حکومت نه لاندې ژوند تېروي. سازش خطرناک. الله تعالی قرآن مجید کې څو ځله فرمایلي چې دوی به د بل د حکومت نه لاندې ژوند تېروي خو سازش به یې دومره چې په هغه حکومت به غالب وي. بل حکومت یې نشته. که اسرائیل ته وګورو خپل حکومت یې نه دی. د هغې د امریکې د حکومت نه لاندې ژوند تېروي. ولیکن سازش یې دومره زیات دی چې الله تعالی قرآن مجید کې تقریبا د اسرائیل 40 سازشونه ذکر کړي او افراد یې کم دي. سازش یې سیوا او یا دا مفسرین حضرات فرمایي چې الله تعالی مکمل ناکامي اسرائیل ته قیامت سره نږدې وایي. مکمل ناکامي هم به سازش کار نه کوي او هم به بیا چې کوم دی حکومت وغیره نه وي. بهرحال دوی ذهنن غلامان. موسی علیہ السلام دوی کا داسې مه کوئ، دا خبرې مه کوئ، دا خطرناکې خبرې دي. دوی ویلي چې مونږ به بیا څنګه پوهېږو چې موږ سره اوس نه بوت وي او نه مونږ ته ظاهر کې څه ښکاري او ته خو به هر وخت مونږ سره نه یې نو مونږ پوهېږه. الله تعالی موسی علیہ السلام هغه الله تعالی ته متوجه شو چې یا الله دوی به څنګه پوهېږو دا خو کمعقل دي او ما د فرعون د ظلم نه راوویستل او دوی بیا اوس چې کوم دی نو بوتانو ته پرېوځي. الله تعالی موسی علیہ السلام ته وی چې راشه کوی دور ته هلته زه تا ته یو کتاب در کومه هغه به د دوی سره وي د هغې تلاوت به کوي. هغې کې به د دوی د ژوند طریقې لیکلي شوي چې داسې کوئ داسې کوئ داسې کوئ په دوی به سم شي. دی چې موسی علیہ السلام چې تله نو لاړو موسی علیہ السلام سره الله پاک خبرې وکړي د پردې شاته واپس رالو. 3 ورځې موسی علیہ السلام تقریبا تېرې کړې. دوی چې الله تعالی ما سره خبرې وکړي او الله تعالی تاسو ته یو کتاب درکول غواړي هغه به تاسو تلاوت کوئ. تاسو په هغې کې دستور عمل وي د ژوند طریقې به وي. دوی ووایي دا به مونږ ته څنګه پته ولګي چې دا الله کتاب دی او هغه الله دی. مونږ به د تصدیق دپاره دا سره څه مشران هستل او یا عالمان د یهودیانو مشران د موسی علیہ السلام سره شو او هلته لاړه او هلته الله تعالی چې کوم دی موسی علیہ السلام ته کتاب ورکولو. موسی علیہ السلام سره خبرې اترې کولې. دوی سره خو خبرې نه کولې چونکې دوی خو د پیغمبرۍ مقام ته نه رسېدل. هلته بیا واقعات راغلي. هغوی وایي چې مونږ ته دا څه پته لګي چې دا الله کتاب دی. کېدای شي تا دغلته یو کتاب پټ ایښی او تا چې کوم دی نو راواخیستو وي دا د الله کتاب دی. دومره ظالمان. الله ته څومره احسانات وکړه. دوی وایي چې مونږ سره د الله خبرې وکړي. کوم نبیه مطالبه مونږ سره د الله خبرې وکړي. الله وایي زه صحیح د دوی سره خبرې وکړي. پوره دا څومره لوی مقام دی چې الله تعالی د چا سره خبرې وکړي. الله دې سره خبرې وکړي دا زما کتاب دی دا والی. دوی وایي اوس چې الله مو ته ځان وښیي
موسی علیه السلام دا مطالبه نشو کولای دی وی چې موږ د الله ځان وخی الله تعالی غصه شو الله تعالی غصه شو او دا ټول مړ او یا واره شو مړې کا موسی علیه السلام الله ته بجوا چې یا الله دا خدا علماء یې دلته نه فرمانه دي عوام به څنګه